نن میږه د کلاش خان شهید په کور شوي لوړي دا د ظلم د داستان یوه اوږده کهانۍ ده. که څرنګه ډېر خال مخکې خبر و چې په سره روغه کښې په هبت خیل قوم کښې یوه داسې المناکه واقعه جوړه شوې وه چې په هغه کښې د لنډن وخت کښې میږ خیي ورته ویله خیي جوړه شوې وه. هغې لږ ونه تفصیل زه د سره شریکم. زموږ نوم رحمان الله دی. د دغې باره کښې زه دا وایم چې دا کلاچ خان و. د دغې پلور ملک نومېده. دا چې کوم د ده دشمن دی دا چې ده یې مړه کړي دي شهید کړي دي دغه نور عالم نومېده. د نور عالم پلور د لنډن وخت کښې کلاچ خان پلور هم مړ کړی و. په هغې نه وروسته کلاچ خان وړوکی پوته و. بیا بحرین ته یې یووړ ورېدی ستر شه نکاري یې وکړله ورېدی په بحرین چې کوم پولیس دي په هغې کښې ډیوټي کوله. بیا څه ټایم بعد دی بیا خپل وطن ته روغی قبیله یې راوستله او په هغې نه بعد ده بیا دا کوشش کړ. کلاچ خان داسې عجیبه غوندې سړی و چې د خپلې تربرې عزیزونو سره دوستي وکړه بلکې بادي نه. او هغې باوجود ده د نور عالم سره ملګرتیا کوله. بیا ته په کور شی سلطان خرڅ خوراکي هم ورکوه او دی ورچک شول نور عالم ورچک شه. په هغې نه بعد یې په 21 نومبر سن 2004 باندې د ګهیز ټایم د لمونځه په ټایم نه بعد دی کلاچ خان څلور وړوکي زامن وي چې هغې ستر عمر 12 سال و. هغه وړوکي عمر چې کوم 2-3 سال شوه هغه څلور بچیون یې هم مړه کړل او ورسره یې کلاچ خان هم په خپله شهید کړ. نه بعد بیا داسې وشول چې د قوم چې کوم درې محسود قوم دی د هغه غونډ ده ته متفق شول سره چې یاره دغه دشمن چې کوم دی دا کیدای شي بیا هم روشي. په چې کلاچ خان داسې ده ته یو ځون ده وړوکی غوندې جنازه جوړ کړه او کړل یې میله جوړه وه. نو دوی ورچک شول دغه مسجد قوم دا فیصله وکړله چې دوی په د هغې میله کښې ننه ښخوي چې په دا میله باندې بل څوک قابض نه شي ځینې وینن سي. او چې کومې زړه یې وه د کلاچ خان هغه لوړله بل چا سره پنډېدله خو د مجبورۍ نه یې بل مېړه هم وکړه. او چې کومې لیڼه یې وې هغه هم دغسې ورسره پوته شولې. میله یې بیا ډنګه کړله او د یې په میله شا کړل. او چې کوم د ده دشمن و هغه تقریبا 2-3 ورځې پوته و په شاول شه یا د شاول و. په نه بعد دا یې شاول نه ورک شه تر 20 اپریل یې ورک